مشران منګان سره به موږ د هغه کسان شو نه موږ دیو ته د میدان پریدو او دا دیو چې کم سوچ دی کنه دا سوچ به ولا په سترګو کې ورته موږ د میدان نه پریدو یو قانون یو ځنه پریدو لاول خدای له چې الیکشن نه به موږ ټول بایکاټ کوي. السلام علیکم ملګرو، د یو اهم خبر نم خبرو. د ریحانزیب خان د رور سره مبارک زیب سره بیرسټر ګوهر هغه ملاقات کړی دی. ملاقات په یو خوشګوار ماحول کې شوی دی. پهله چې کم دی هغې د ریحانزیب دپاره دعا وکړه او د هغې نه پس د ریحانزیب خان د رور سره یعنی د مبارک زیب سره یو ډیر اوږد اجلاس وکړو. په هغه اجلاس کې چې کم دی داسې خبرې وشوې د ټیکټ په حقله باندې چې آیا ټیکټ به چاته ورکړی کیږي. کم د علاقې کم د جرګې مشران هم پکې شامل وو. هغو په ګوهر باندې دا زور راوړو چې آیا ته دا وکړه چې کم سیټ چې دی هغه دې ته حواله کړه مبارک زیب ته، یعنی د دې حق چې کم دی هغه جوړیږي. بیرسټر ګوهر چې کم دی په هغه حقله باندې وویل چې آیا زه به د پالټۍ کم سینیر کسان چې دي هغو سره به ملاقات کوم او دا کومه ایجنډه چې ده دا به پکې زه ږدمه، په دې باندې به موږ خبرې کوو. او دا یې هم ویل چې د پاکستان تحریک انصاف کم چیرمین چې دی عمران خان د هغې سره به هم زه په دې حلقه باندې خبره کوم او د هغې په خوښه باندې موږ پالټۍ کم ټیکټ چې دی هغه ورکوو. به هر حال چې ګورو چې مخکې څه کیږي. یعنی د علاقې کم خلق چې دی هغه وایي چې په کار دا ده چې د ریحانزیب رور مبارک زیب ته ټیکټ په کار دی او که چېرې دا ورنکړی شو نو بیا به هم هغه آزاد ودرېږي او موږ ټول کم د علاقې خلک چې وي یو هغه مبارک زیب سپورټ کوو. نو ګورو چې به هر حال هغه مخکې څه کیږي. دغه اپډیټ به تاسو سره وار په وار باندې هغه شیر کوو. نو تاسو ټولو ته زه یو ریکویسټ کوم که چا دا چینل نه وي سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کوي. په خیبر پښتونخوا کې چې څه هم روان وي هغه اپډیټ به موږ تاسو سره وار په وار باندې شیر کوو. نو دغه کم معلومات چې نوي راغلي وو هغه هم تاسو سره شریک کړو. امید لرم ویډیو به م خوښه شوي. که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.